زما محترم ما ستاسو دروان دی د قرآن حکیم یو آیات او د نسائی شریف د حدیث یو ټوټه ولستا چې الله فرمای دا رمضان المبارک د برکاتو د عباداتو میاشت ده، لیکن چې په دا رمضان کې د عباداتو کم حق دی هغه موږ مسلمانان ادا کولی نشو. مانا په دې رمضان المبارک کې به زموږ نه په عباداتو کې کمې زیاتې کېږي، کوتاهۍ به رانه کېږي. کله به تراویح پرېږدو، کله به چې کوم دی نو د منځونو په وخت کې موته په بل څه باندې ځان مشغول کړي. مقصد دا دی چې د دې رمضان المبارک کم حق دی هغه حق مونږ ادا کولی نشو. چې کم انسان کمې کوتاهي وشي په عباداتو کې د رمضان او دې سرسایه ورکي، نو یقیني خبره ده ان شاء الله چې الله د دنه دا کمې کوتاهي پوره کړي. دا الله دې دپاره مقرر کړی. خو تاسو ته یو خبره کوم، زموږ استادان اکثر خبره کوي، مجیب الرحمن صاحب د منطقو یو بهترین استاد دی، هغه وایي د زکات و د سرسایي او دا بیانونه به په جومات کې په منبر نه کوي. د هغې وجه دا ده که تا زکات باندې بیان وکړه، سرسایي باندې د بیان وکړه، زکات باندې د پکې بیان وکړه، نو اکثر خلک داسې هغې به وایي چې استاد یې جوړ د ځان دپاره غواړي. بعضې خلک سوچ واله شته، هر قسم سوچ واله شته په دنیا کې، د هغه به دا ګمان نه شي. خو زه تاسو ته اکثر وایم چې انشاءالله الرحمن د موضوع موافق چې کومه میاشت چلیږي او په دا میاشتو کې کوم عبادات چلیږي او په دا میاشتو کې کوم د مالی عبادات، جانی عبادات، مثال په طور چې څه قسم عبادات دي د هغې موافق زه تاسو ته بحث او بیان کوم. زما غرض دا دی چې تاسو واقف شئ د مسایلو نه. د صدقة الفطر یو څو مسایل به وایو انشاءالله په فضایلو باندې دو درې خبرې کوو انشاءالله الرحمن. نبی علیه السلام مبارک وفرمایل چې دا صدقة الفطر په انسان باندې دې دپاره دی چې په رمضان کې کمې کوتاهي وشي، مانا بېدبي چېته وشي. بعضې ټایم کې انسان د کنځل وکړي، کنځل کول، غیبت کول، دروغ ویل، دا په رمضان المبارک کې د دې میاشتې ګستاخي او بې ادبي ده. ګورئ دا خبره یاد ساته، تا به اورېدلې نه دا خبره چې په رمضان کې دروغ ویل دا د دې میاشتې بې عزتي کول دي. په رمضان کې غیبت کول دا د رمضان المبارک بې عزتي کول دي. په دا رمضان المبارک کې کنځلې کول دا د دې میاشت بې عزتي او بې احترامي کول دي. اوس د دې میاشتې د پوروالي دپاره الله تبارک وتعالی په مؤمنانو باندې صدقة الفطر سرسایه مقرر کړه چې دا سرسایه نبی علیه السلام فرمایي من اداها قبل صلات، چې کله دا سرسایه دی د اختر د مانځه نه مخکې ادا کړه نو سرسایه ده، او که ومن اداها بعدها، او که د مونځ نه پس ادا کړه نو فهي صدقة من الصدقات، دا بیا عام صدقه د سرسایه نه ده. دا خبره یاد ساتئ. او سرسایه کله واجبېږي؟ سرسایه د صبح صادق د اختر پرز د عید الفطر صبح صادق چې وشي، چې مانه څنګه د دغه طلوع وشي د فجر، بس دغه ټایم کې په یو عاقل بالغ سړي باندې سرسایه واجب ده. خو چې مالداري او په ده باندې د ده د اهل د بچي بچي سرسایه چې کوم دی دا واجب ده. اوس کور کې ستاسو څونه بچي دي د ټولو نفرو دغه به ولګي، نو د هغې حساب به ولګي، د هغه ټولو سرسایه به ورکړي. ښځه د مالداره ده، ښځه به د ځان له سرسایه ورکړي، او که مالداره نه ده د ښځې سرسایه هم په تا باندې ده. زما محترم ښه بچي دي دي، اولاد دي دي، ودونه یې کړي دي، تا نه جدا شوي دي، دغه سرسایه په تا باندې نشته، هغې به خپل کار کوي. او که نه غریبانان دي د هغې د طرفه ورکولی شي. او که په کور کې تا سره دي او مالدار هم دي او ور دې کړه نو بیا هم الله ادا کوي. ښه سرسایه د سرسایې مسایل د زکات په شان دي. د سرسایې
مسائل د زکات په شان دي صرف علما کرام پکې یو فرق کوي چې زکات غیر مسلم غریب انسان له نشي ورکولی یو انسان کافر دی او غریب دی زکات نشي ورکولی لیکن یو انسان کافر دی او غریب دی سرسایه ورکولی شي دا پکې فرق نور د سرسایي او د زکات ټول مسائل د زکات په شان دي سرسایي ځکه انسان عاقل بالغ دی او مالدار دی صاحب نصاب دی مالدار دی وصي کیږي په د باندې سرسایه واجب ده یو انسان دی مالدار نه دی خو گزاره کیږي بیا هم دله پکار دی چې سرسایه ورکړي اوس خو الحمدلله زمونږ ایمانونه قوي دي غریب هم سرسایه ورکړي دا اوس خو هم کیږي کنه دونه نه دي مړه 2 کیلو اوړه دي 2 کیلو اوړه بس مانه چې حساب وکړي نو په 70 روپے کیلو راځي پوجي اوړه په 100 کیلو 70 دی په 70 روپے کیلو دی 2 کیلو شو 140 روپے شو علماء کرام احتیاطاً 150 روپے فی نفر سرسایه یادی 100 روپے شو سرسایه پته ولګیده چې څونه ده 150 روپے فی نفر سرسایه ده دا به په کور کې کوم ماشوم دی پیدا شو د اختر په شپه د ماشوم بچی پیدا شو د هغه به هم سرسایه ورکړي ښه مسله باندې پوه شوې د اختر په شپه د بچی پیدا شو د هغه سرسایه به هم ورکړي نبی اسلام مبارک فرمایي وایي د غلام به هم سرسایه ورکړي ستا کوم غلام دی نوکر دی د هغه سرسایه به هم ورکړي ښه بعد او بعد علماء کرام پکې اختلاف کی پخوانی زمانه کې به غلامان اوس غلامان نشته خو غلامانو کې فرق دی چې مسلمانانو ورکې به کافرانو نه ورکې خو دار قطنی کې یو حدیث دی هغه چې کستا غلامان او نوکران کافرانو می د اغینه بم سرسایه ورکې دا حدیث ته دار قطنی یو روایت دی د سرسایه مسایل پته ولګی دا عثمان ذی نورین رضی الله تعالی عنہ یو پیرا سرسایه پاتې شوی چې سرسایه ته پاتې شوی وه هغه وی نبی اسلام مبارک ته د الله رسول سرسایه رانه پاتې شوی زه څه وکړم وی اخو عثمان غنی باندې یادېږي ما وی د چا شاګرد د نبی اسلام مبارک شاګرد عثمان غنی د الله رسول سرسایه پاتې شوی ده د ټولو نه قوي غلام وکړه د ټولو نه ګران غلام وکړه او د الله په نامه ورکړي خدای ستا په نامه ورکوم ټول څه سبحان الله ایک جذبه وکړه الله چته زمانه کوم دغه شوی دی الله مې چته پدې کې اون نشي کمې کوته ورنه اغیب په رمضان کې داسې عبادت کول زما محترمو ما مخکې تیر شوی جمعه تاسو ته ویلو چې په رمضان المبارک کې به په جمعات کې ډېرې واچولې ډېرې بسترې به وروړې اوسېدول به جمعات ته مستقیم تر یوې میاشت په جمعات کې پاتې کېدل زما محترمو دا د صحابه کرامو معمولو لیکن خو چې د نبی اسلام به یو جمله وفرمایله ما وین عثمان ذی نورین ډیر خفو غلام ورک بیا هم خفو ما وی عثمان غنی باندې یادېږي شاګرد چا د نبی اسلام مبارک چې کله به فقیر یا دغه ولیده بېوسه به ولیده داسې صدقه به کوله چې ملامته کو به نه زما محترم داسې طریقه باندې به ورسره امداد کو چې دته احساس ونشي ملامت نشي سلام